السلام علیکم دوستانو خراغلاس دوستانو د پی ډی ایم حکومت د ام کیو ایم د لاسه چې کم دنو پساو شو بالکل د صابون په چکای باندې ولاړ دی یعنی ام کیو ایم پی ډی ایم حکومت تر ډیره غټه مسله جوړه کړه په دې باندې به خبره کوو دویم دا چې یو نوې خبر گردش کوي چې هغه خبر صدارنګ دی چې کچري انتخابات ونه شوله یعنی په دریو میاشتو کې دنه ټیک شوله نو عمران خان به دوباره چې کم دی سپریم کورت ته اپیل کوي چې ما کومه د اسمبلیانو د تحلیل کېدو اډر ورکړی هغه تاسو واپس کړئ یعنی دوباره به چې کم دی نو زه خپلې اسمبلیانې واپس بحال کوم نو آیا په دې خبره کې حقیقت څومره دی او که چېرې عمران خان دا وکړي نو په دې کې ورته فایده څومره ده او نقصان ورته څومره دی په دې باندې به خبره کوو او دریم خبر دا چې بلاول بټو په عدالت باندې یعنی په سپریم کورټ باندې ډایرک اټیک وکړو په هغه دریو ججانو باندې ډایرک اټیک وکړو چې دې ججانو چې کم دی نو د عدالت توهین کړی په دې پوینټونو به خبره کوو خو د دې نه مخکې که تاسو موږ ته زموږ د محنت سیله راکول غواړئ نو لایک بټن درسره ضرور دباو کړئ په کمنټ کې راسره خپله رایه هم شریکه کړئ ویډیو درسره مخکې شیر کړئ اوس راځو د ټولو نه اوله چې حکومت چې کم دی نو بالکل داسې شوی دی چې پساو شو او حکومت ته که چېرې پته وه چې د ام کیو ایم د لاسه به موږ پساویږو نو دوی به چې کم دی نو د ام کیو ایم سره بیا اتحاد هم نه کوو ام کیو ایم خپلو ممبرانو ته ووایي چې تاسو استعفاګانې ورکوئ نو اوس تاسو ته پته ده که چېرې دغه استعفاګانې واغستلی شوې نو بیا خو تاسو ته پته ده چې د اعتماد ووټ بیا پی ډي ایم والا نشي اغستی چې نشي اغستی نو د دوی حکومت خو لاړ ټوټې شو نو اوس ذرایع وایي چې ام کیو ایم ولې داسې کار وکړو ولې چې کم دی نو دوی داسې په نیمه لار کې پرېږدي نو هغه وایي چې کیدای شي دوی یو بل وزارت غواړي چې یاره موږ ته یو بل وزارت راکړي یا کیدای شي مردمشوارۍ کې چې کم دی نو څه تبدیلیانې غواړي څه څیزونه غواړي څه ډیمانډونه یې د دوی چې هغه وکړي یا د دې نه علاوه نور څه فنډونه غواړي یا کیدای شي نور سطح ضرورت راغلی نو په دې وجه اوس هغو ته چې کم دی نو دا دمکي ورکوي چې یاره بس مونږ چې کم دی نو استعفاګانې څه کوو واپس اخلو که استعفاګانې واغستې نو د دوی خو بیا ظاهره خبره ده چې کومه ووټ نمبر شو نو هغه کم شو نو دوی بیا د اعتماد ووټ هم واپس نشي اخیستی نو یقین وکړئ بالکل په اخره ډیګرو باندې ولاړ دی اوس ګورو چې د پی ډي ایم حکومت دوی لا څه نور وزارت پکې ورکوي که نه ورکوي یا نور څه د خولې د ټپولو دپاره به ورکوي او که نه ورکوي نو ګورو په دې ټایم کې په پی ډي ایم باندې ډیره غټه سخته روانه ده او تیریږي په دویم نمبر باندې راځو عمران خان ته چې یو خبر گردش کوي او هغه خبر دا دی چې که چېرې انتخابات ونه شو په 90 ورځو کې یعنی په 14 مۍ باندې سپریم کورټ چې کومه فیصله کړې په هغې عمل ونه شو ټیک شوله او د دې نه علاوه دوی بیا لکه د اکتوبره پورې هم دغه ونه کړله انتخابات ونه کړله نو عمران خان نو دغه خبر داسې دی چې عمران خان به وایي دوباره چې کم دی نو سپریم کورټ ته اپیل کوي او چې دوباره یې سپریم کورټ ته وایي اپیل وکړو چې بهي یاره ما کومه اسمبلیانې ماتې کړې وي نو هغه زمانه چونکې هغه ټایم کې غلطي شوه دوی زه یو قسم له ماله چیلنج راکړو نو لحاظه ما هغه چیلنج قبول کړو ما ماتې کړې خو دوی اخوا عمل نه کوي نو په دې وجه لحاظه زما اسمبلیانې چې کم دي نو هغه واپس کوي یعنې اوس ذرایع وایي که چېرې عمران خان دغه اسمبلیانې ماتول واپس هم کړي نو تاسو ته پته ده چې داسې سابقه ام پی ایس دي چې هغو ته اوس ټیکټونه نه دي میلاو شوي هغه غوسه دي نو که چېرې هغو واپس په اسمبلیانو کې کېم ني نو کېدای شي هغو ریزاینونه ورکړي یا بل څه ورکړي نو په دې وجه بیا پاکستان تحریک انصاف ته نقصان دا دی چې خپل د اعتماد ووټ نشي اخیستلی چې نشي اخیستلی نو ظاهره خبره ده حمزه شهباز به دوباره چې کوم دی نو وزیر اعلی راشي نو په دې کې بالکل عمران خان ته خیر نشته دی او که چېرې عمران خان داسې عمل وکړي نو هغه به چې کوم دی نو سیاسي طور هغه ته به ډېر غټ شکست هم میلاو شي سیاسي طور چې کوم دی د هغه نه به خپل پین پالور هم خفه شي او ډېر خلک عمران خان له دا مشوره ورکوي چې که چېرې ګوره ته بالکل داسې کار ونه کړې دا د آیین او د قانون هم چې کوم دی یو قسم له خلاف ورزي ده ځکه چې تا اسمبلیانې ماتې کړي نګران حکومت راغی د هغې ټایم پوره شو عدالت چې کوم دی نوې فیصله وکړه چې بهي دویم انتخابات به کله کېږي بلکې د هغې تاریخ یې ورکړو ته دوباره بیا واپس راځي او اسمبلیانې چې کوم دی نو د بحال کولو کوشش کوي نو دا داسې آییني طور هم ټیک نه دی نو په دې کې عمران خان ته هم دغه نقصان دی چې سیاسي د هغه چې کوم عزت دی هغه هم تللی شي او بل طرف ته چې کوم دی په آیین کې هم دا نشته نو هغه ته ډېرې غټې مسلې کریټ کېدی شي نو خلک ورله مشورې ورکوي چې بالکل عمران خان دی په دې خبرو نه کمپرومایز نه کوي بلکې په دې خبره دی عدالت هم چې کوم دی نو سټرانګ ایکشن والي چې پی ډي ایم سره بالکل ریلیکسیشن نه کوي هغو ته ډاري کوي چې تاسو به انتخابات کوئ اوس پی ډي ایم دا بانه کوي چې 90 ورځې خو پوره شوي دي نو آیا 90 ورځې پوره شوي دي نو د دې مطلب دا شي چې اوس 90 ورځو کې ونه شو نو په 2-3 کالو کې به هم تاسو الیکشن نه کوئ دا خو په کار دا ده چې 90 ورځې پوره شوي نو الریډي تاسو ته خو څه ټایم میلاو شو په کار ده چې اوس تادیب یې وکړئ زر یې وکړئ چې یاره جي شی خو الریډي لیټ شو انتخابات خو الریډي لیټ شو الریډي په دې کې ورځې واغوستې نو په کار ده چې زر تر زره تاسو انتخابات وکړئ نو د دې خو اصل کې جواب هم دغه دی او حل هم دغه دی اوس راځو بلاول بټو ته چې بلاول بټو ویلي دي چې عدالت زموږ سپریم کورټ چې کوم دی دغه درې ججز چې کوم دي نو دی د پارلیمنت توهین کړی دی اوس ذرایع وایي چې د پارلیمنت توهین بلاول بټو صاحب موږ به تا ته لږ ګوټې دریاد کړو چې د پارلیمنت توهین دې ته وایي چې کله زرداري یو منډیي په اسلام آباد کې جوړه کړې وه او ممبران یې په ډالرو باندې اخیستل نو دې ته د پارلیمنت توهین وایي دې ته د پارلیمنت توهین نه وایي چې عدالت دا فیصله وکړله چې په 14 مۍ تاسو الیکشن وکړئ دې ته چې کوم دی نو دې ته چې کوم دی نو د پارلیمنت توهین نه وایي او دویمه خبره
ورته دا وکړه چې کله تاسو NRO 2 واغستله صرف او صرف د دې لپاره چې خپل جرمونه پټ کړئ، او دریم نمبر خبره ورته دا وکړله چې داسې یو قانون په نیب کې چې هغه دا چې چا د ملک نه پیسې لوټ کړلې نو هغه به هغه پیسې واپس کوي. تاسو راولېږئ دا قانون تاسو جوړ کړی و او بیا تاسو دا قانون ختم کو چې یاره که د ملک نه چا روپۍ پټې کړي نو هغه به بیا نه واپس کوي. نو دا اصل کې د پارلیمنت توهین دی. دا تاسو د پارلیمنت د احکاماتو چې کوم دی نو توهین وکړو، د هغې نه انکار وکړو، ټیک شوله، په هغې پورې مذاق وکړو. او د پارلیمنت توهین دې ته وایي چې د PDM مشرانو به یو بل ته ډاکوان وي، یو بل باندې به الزامونه لګول. اوس هغه ډاکوان رایوځای شو او د خپلو جرمونو پټولو دپاره دوی چې کوم دی نو یو بل له لاس ورکړو، یو حکومت یې جوړ کړو. نو دې ته اثر کې د پارلیمنت توهین وایي. او د پارلیمنت توهین دې ته وایي بلاول بټو صاحب چې په 90 ورځو کې په کار ده چې الیکشن وکړی شي او تاسو کلم کله د هغې نه انکار کوئ او تاسو چې کوم دی نو الیکشن نه کوئ. نو زرا یې وایي چې بلاول صاحب د پارلیمنت توهین که تاسو سوچ وکړئ نو هغه تاسو کړی دی، بل چا نه دی کړی، بلکې دا نورې چې کومه خبرې دي ته چې کمې ته د پارلیمنت توهین وي نو دا خو د عدالت فیصلې دي، د عدالت احکامات دي، دا خو هم تاسو چې کوم دی نو د عدالت یو قسم له توهین کوئ. نو اوس دا بهانه هغو راچوته کړه چې رجي د پارلیمنت توهین یې پکې هم راوستو. مخکې خو د عدالت توهین داسې نور توهینونه دوی د ټرمینالوجیز راوستي دي د خپلو مفادو دپاره نور، خو اوس پکې دوی چې کوم دی نو د پارلیمنت د توهین دا لفظ هم ډېر نیغ نیغ کوي چې په هغې باندې زرا یې ډېر مضبوط جواب دوی ته ورکړو. دوی چې کوم دی په دې باندې ډېر سخت ملامته شوله. ملګرو تاسو څه وایئ؟ ستاسو د رایې هم ډېر غټ قیمت دی، نو په کمنټ کې را سره خپله رایه ضرور شریکه کړئ. او نننۍ ورځ ډېره اهمه ورځ ده چې نن به څه کېږي، عدالت ته د ټولو خلکو سترګې دي، سپریم کورټ ته د ټولو خلکو سترګې دي چې آیا سپریم کورټ په دې فیصله مضبوط ودرېږي او که نه ودرېږي، که نه سپریم کورټ خپله فیصله بدلوي. نو د دې اپډیټ به در سره وروسته شریک کوم انشاءالله العزیز، نو هغه به در سره ضرور ګورئ. دویمه ویډیو پیج در سره فالو کړئ، ویډیو در سره ضرور شیر کړئ، په اخر کې خپل شریک بل اجازه ورکړئ. د دوی الله پامان.